دا غټ منګي خو بیا هلکانو دا کار وکړو چې اوبه پکې کم شپږ نیمې بجې وې چې کور ته سهار لاړو د هغې پورې خو موږ نه هله سړي دلته چې په دې ورونه په دې باندې موږ هلکان بوځېر ځان سوچ بسم الله الرحمن الرحیم زه به ډاکټر راجوړ بیګم هسپتال کې سعیدو په هسپتال کې ډاکټر مې بولې ورپسې ما دغه د لاولې اپریشن وکړ بیا ما د دنګانه دغه د ټوټې پرې راغلی بیا مې بولې ورسې سینټر هسپتال ته په هغې کې زه ته خبره کوم چې دغه د هلته کې ډاکټرانو ویل داخل کا سعیدو هسپتال ته بوتله ما هغه هسپتال ته بوتله او مطلب دا چې دلې د ما یو انګور وه یوه مې پېغله لور وه او مطلب دا چې 15 څلور ماشومان وو هغه په دې کوټه کې پاتې شوم او دوی بچه تاسې به ور راغله کوي او لرګي واښه تاسې ته برابر دي دلته خبره کوم قرار کښېنئ او دغه ډاکټر له مې وټې کولې او دغه هغه هلته ډاکټرانو داخل کړه په هسپتال کې او دغه د شپې 12 بجې وي چې په 12 بجې باندې زما په ریکوزو کمرو کې یو زوی او هغه ما ته ټلیفون وکړ چې بابا په کوټه کې اتابي اور لګېدلی دی دلته خبره کوم کوټه ساتي شوه او په دیوالونو باندې بهر ته اور ووت زه څه چالو کړم او دغه دا وویل زه څه چالو کړم ما څه چالو کړم وویل ته چا ته ټلیفونونه وکړه چې راشي او کوټه مړه کړي ما چا دا خبره ټلیفون نه وکړه هغه یوه بجه وه خلک ټول وده وو بیا یوه 12 نیمې بجې وې خلک ټول وده وو او مطلب دا چې په ګنټه کې او په نیمه کې چا چاوال نه چوتا وو بیا چې خلک راته نو د کوټې سره چې کوم عمل کېده د کوټې سره څاورو سره 15 پکې څاوري وړي دي یو غوایه دی یوه لنګه تاندی لنګه غواره یوه بله بلار بسخواندر ده او مطلب دا چې 15 څاوري دي یوه پکې میخه ده ته خبره کوم 10 زره پکې ریاله سوي دي نورې پاکستانۍ ما ته معلومات نشته ښځې مې اپریشن کړی دی هغه ما راوستې ده ته خبره کوم مهوډانو ته وایي په هغه مهوډان کې زما د رور کور دی په هغې کې مې پرېښې ده زه یم که دی کور ته راوښځم او دا حالات ویني زه ته خبره کوم انګور مې پکې مړه شوه زه ته خبره کوم هغه یې دغه نن ویې وړه او دغه انګور او لور هغه یې خاص کړل زما ډوډۍ د پخولو هم دغه انګور او لور ما ښځه مې ټول عمر نه جوړوي او مطلب دا چې هغه ښځه مې هلته پاتې شوې ده زه ته خبره کوم کوس په هغه خبرومه په څه جوړه باندې او مطلب دا چې هغې خاندان د دیر دی زه ته خبره کوم هغه به راځي زه ته خبره کوم دغه به خبرومه زه ته خبره کوم اوس چې هغه زه خبرومه زه ته خبره کوم راشي او د حالات ویني هغه پریشاني نه کړه راوخته جو کوم یو کوم دې مړي زه ته خبره کوم نو هغه راته هلته پرته ده ضرور په کور کې او د ناستې ځای مې ورک شه خدای سره مې شته بله سره بې نشتې خبره وله دلته خبره کوم د دې نه چې په منګوره کې هسې ناست وي او سوال مې کولی هغه چې غوره وه د دې ملک نه او د دې کوټې نه دلته خبره کوم هغه کوټه وه هغه لرم الله پاک جو بخواښه وه زما دا خبره زما د خدای په چار لاسه نه چې د خدای غریب یم او بله څه سره مې نشي دلته خبره کوم خو دغه کوټاګۍ وه دا ځمکې زموږ د ځمکې دي چې دا خبره ده مطلب دا دغه وړه چې مې په واوري ورېږي دلته خبره کوم او دغه حال دی او دغه زما خدای سره شته بله سره مې نشي زه حکومت چارواکو ته دا سوال کوم چې زه ما پکې نګور مې پکې وسوه او مطلب د لور مې پکې وسوي را دلته خبره کوم پېغله لور د هغې صرف سر پاتې شوی و او نوره مطلب دا چې د مسلمانانو ټولو د اوبو نه لږه مطلب دا چې هسې اوبه یې پرې راولي د اوبو رستونه وتلي وو او مطلب دا چې زما بل اسانه چې زه حکومت چارواکو ته سوال دا کوم د پاره د خدای دلته خبره کوم چې زه مسکین پاتې شوم زما له ناستې ځای ورک شو زما ته پاره د خدای څه امداد وکړي